قبر دا د آخرت د منزلو څخه اول منزل دی. یو بزرگ فرمای جلیل القدر بزرگ حضرت بشر بن حارث رحمه الله فرمای چې قبر د داسې سړي دپاره د اوسېدو دپاره بهترینه ځای دی او ښه ځای دی چا چې په دنیا کې د الله پاک اطاعت کړی وي. عزتمنو مسلمانانو، نن موږ او تاسې سوچ فکر ولګوو چې د ورځې چې زموږ او ستاسې زندګي تېره سوې یا د سبا زندګي چې را روانه وي یا په کومه زندګي کې چې اوس فلحاله اوسېږو، پر دغه زندګي باندې موږ او تاسې سوچ فکر ولګوو چې آیا دغه زندګي زموږ او ستاسو د الله او د رسول د سنتو دغه د احکامو مطابق موږ تېروو او که نه تېروو. کم انسان چې د الله پاک اطاعت کول غواړي هغه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق زندگی تیره کړي، ګویا کې د الله پاک اطاعت وکړي. چا چې د رسول اطاعت وکړي هغه د الله پاک اطاعت وکړي. چا چې د رسول نافرمانی وکړه هغه د الله پاک نافرمانی وکړه. نو عزتمنو مسلمانانو، زموږ او ستاسې کاروبار او زموږ او ستاسې معاشرت زندگی، زموږ او ستاسې همسایه‌توب دا په کوم شان دی؟ بزرګي او د الله اطاعت دې ته نه وایي چې ته ولاړ شه د مسجد په اول صف کې ودرېږه، نور ستا کاروبار، نور ستا زندگی، ستا اخلاق هغه صحیح نه وي. دغه د الله پاک اطاعت نه دی. نو پکار دی عزتمنو مسلمانانو چې په ځان کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم طریقې راولو، بیا به انشاءالله تعالی در دا کول لاندې راځو.